موسی علیه السلام چې کله مدین ته لاړو د مصر نه ووت مدین ته لاړو هلته کې اکویس سره چې ناستو شلمه سپاره کې پوره تفصیل دی موسی علیه السلام ابوبکر وویسته دغه زنانه لاړې او شعیب علیه السلام نوریانې وې وی هلته یو سړی و قوي امین طاقتور و امانتدار ورته وایي بچی ته یې څه پېژنې چې هغه ته امانتدار او طاقتور وی هغه بوکا هغه یې په یوازې راوویسته امانتدار دا و چې مونږ سره خبرې مو ونه کړې پته لګي دا سړی قیمتي دی دا تې تپوس نه کوي شعیب علیه السلام او چې کله راغله لورې یو لورې راله موسی علیه السلام ته فرمایي زه مخکې ځم ته راپسې شاته راځه او ما ته په اشارو سره وایه بعضې علما فرمایي وی ما ته کاڼې لړه کوه خبرې م راته مه کوه علی استحیا په حیا سره را روانه وه قرآن وله حیا ذکر کړه دا به څومره حیا وه ته ورسېد شعیب علیه السلام پې پوه شو چې دا د الله پیغمبر دی پیغمبر پیژني نو ورته فرمایي زه به تاله لور درکړم نن مولا ته څوک لور ورکوي دا به څه خوري طالب ته څوک لور ورکوي او دا به څه خوري او چې د ټاپ آرامي او په بازار کې تورسرې ته بغیر د دوربین نه نشي تېرېدی هغه سوال جواب هم کور ته نه ورلیږي صرف اشاره مسکال ورکړي هغې ورته وي سبا یې بوځه دغه زموږ حالت نو د شعیب علیه السلام دوه لوریانې وې یو مشرقه وه او دویمه صفوره وه دا صفوره یې کشره لور وه نو دا صفوره رضی الله تعالی عنها دا موسی علیه السلام ته په نکاح باندې ورکړه موسی علیه السلام د کم ځای مدین کم ځای یو بل نه پېژني په دیندارۍ باندې وله خپله لور ورکړه چې دا جوړې پیغمبر دی موسی علیه السلام لور یې وله ورکړه پېژني میژني نه مونږ او تاسو خو د عالم هم بنیاد راوباسو